تا ته سیټ درکړي ته بیا نه اسټبلیشمنټ شته نه عیسی شته نه ایما شته یو شی نشته چې له تاسې واخلي بیا اسټبلیشمنټ هم شته عیسی هم شته ایما هم شته ګوره دا ډېر غلط مجلس دی دوی زموږ زاړه ملګري موږ 4 5 ووټه ورسره وینول او موږ په ثبوت رسوو موږ هسې خبرې نه کوو په دې کې ګواهیان شته خلک شته چې له یوې وسلې سره 5 ووټه وینول تا بیا خپل ملګري ته کومه سزا ورکړه دغه جرګه وسوه د خیبر جرګه وسوه دا بله ورځ ته وایه موږ د بنو د جرګې چې کومه اعلانیه ده دا عملي کوو دا پر مخ بیایي نو دې جرګې ته خو پښتونخوا نیشنل عوامي پارټۍ زه خپله موږ په دې نظر ګورو چې دا سیاسي کمپین دی یو قسم اختر مینګل خو په خپل قام یا په خپل وطن یا په خپله خاوره دپاره استعفا ورکړه زموږ صاحب خو استعفا نه ورکوي نه هغه د دې دپاره تللی هغه بس وایي ما ته سیټ راک چې هر څه کېدل هغه دې وشي وایي غټان پیدا دي دوی خو له موره جنتیان پیدا دي راځي چې هغو له جنت وګټو څوک چې له موره دوزخیان پیدا دي موږ خو ګوره د غریبو خلکو خبره کوو موږ خو د در په در ولس خبره کوو موږ خو د کام د ټوک ټوک ورځې خبره کوو نو چې تا په 14 سیټان د قومي اسمبلۍ سیټان بیا ستا خپل حکومت چې په هغه کې تا کام ته یوه ګټه نه راوړه اوس هم نشي راوړی دا خلک او بلکې دوی سره نسته شی نسته دوی بیچارهګان څه وکړي اوس بس دغه یوه نقطه یې د هغه اوس جرګې دي د کام بس په جرګو را روان شوی دی دلته جرګه هلته جرګه په دې باندې زموږ د کام مسلې نه حل کېږي الکشن کمیشن ته شرم پکار د ده دفتر ته دا د ده ملازمت ته دا د ده کابینې ته د ده ټول دغه ته د شرم مقام دی چې مخامخ په ښکاره ورځ خلک راځي چې هغه ټول 200 ووټه نه اخلي ته راولې نو دا دی پکار دی چې په خپل ګریوان کې وګوري الکشن کمیشن او دا موږ ورته وایو چې دا ستا ضمیر خرڅول دا به ښه کار نه وي دا د ملک د تباهي خواته بیایي دا د ملک یو کډې ته وراچول غواړي دا د ملک ماتول غواړي نور خلک به مو داسې دا د مجید خان په شکل کې ولاړ چې په تېره انتخاباتو کې 1400 ووټ اوس 900 ته راورسېد که 999 ته راغلی اوس موږ دا وایو چې خلک ګوره شاته تللي ګوره اوس دا خلک وایي پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ماته شوه پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ موږ بچاو کړه موږ ماته کړې نه ده موږ خپل هغه وطن دوسته کام دوسته کارکونان بچاو کړو چې هغوی ډېرې ستړي وکړي هغوی ډېرې خوارۍ یوړي هغوی جیلونه یوړو خاص په دغه خبرو باندې اوس دا پارلمان کې ستا خبره نه منل کېږي ته پارلمان بېوسه دی ستا عدلیه بېوسه ده ستا چې څه سیسټم دی د ملک څه ادارې دي په دې ټوله باندې د اسټبلیشمنټ دا ټیم کوزه ده تر ټولو له مخې احسان خان ستا او ستا د ټیم ستا د چینل ډېره مننه کومه ده چې تاسو له موږ څخه دا پوښتنه وکړه خبره دا د تېر الکشن ټولې دنیا ته معلومه ده پښتانه وایي لمر په 2 ګوتې نه پټېږي موږ خو په تېر الکشن کې هم که بل تېر الکشن وایي که دا دی دا اوس پر 15 پولینګ سټیشن چې کوم انتخابات وسو یقینا موږ د ولس ډېر همت وکړي ولس د پښتونخوا نیشنل عوامي پارټۍ امیدوار زموږ صوبایي صدر نصر الله خان زیري ته ډېر غټ ووټ ورکوي ټول ولس ورسره ودرېدو په ډېر غټ اکثریت ورسره ولاړو خو بدبختانه یو وار خو هغه تېر د 8 فروری کوم انتخابات وای په هغه کې هم سرکاري امیدوار وای علي مدد جتک په شکل کې چې هغه یې راوستی اوس یې بیا راوستی خو دلته ځینې داسې سیاسي پارټیانې اوس جمعیت علما اسلام چې میر عثمان پرکاڼۍ د دوی امیدوار وای یقینا دا دوی خپله په دغه کشکیل پارټیانې دوی خپله د اسټبلیشمنټو د عیسی کشکیل پارټیانې دي ولې چونکې دا زموږ د چرمین صاحب سیټ د کلاسي پلاو د ژوب سیټ چې وایي پر دې خپله دوی ناست موږ دا نن چې دوی درنې کوي دا نن چې دوی لګیا دي یقینا په دې کې زموږ صوبایي صدر صاحب سره په ثبوت هر لیست پروت دی له موږ سره لیستونه پراته دي چې دې خلکو باقاعده زموږ نومان له لیستو ایستلي وو ګوره دا څومره د شرم خبره ده ته راسه الکشن وکړه ته ولس ریجکټ کړی بس چې چا وګټی هغه زنده‌باد و ته خو ځان ته جمهوري پارټۍ وایې یو خو سرکاري امیدوار څوک ګیله نسته دغه کار دی هغه اخته په دغه دنده دی اصل چې دا ځان ته د جمهوریت نمایندګان وایي چې دا ځان ته وایي چې موږ شفاف الکشن کوو دې پارټیانو زموږ سخته ګیله ده چې ګوره تا زموږ بوکان ایستلي وو تا زموږ لیستونه خراب کړي ولو نو موږ سره تقریبا 2.5 ته 3 پورې ښکاره ووټ زموږ ایستلی د لیستو نو موږ دوی ته دا خبره کوو چې ګوره دا سیټ یقینا نور خلک به مو داسې دا د مجید خان په شکل کې ولاړ چې په تېر انتخاباتو کې 1400 ووټ اوس 900 ته راورسېد که 999 ته راغلی اوس موږ دا وایو چې خلک ګوره شاته تللي موږ دا د په 2م نمبر حالانکې دا سیټ موږ ګټلی وی هغه سرکاري امیدوار خو بیا هغه ماشي هغه راکلی هغه دغه فیصله وه
ډیره په منظمه انداز یې دا وار له موږ سره چې کومه داندلي وکړله یقینا دا موږ په ایمان درته وایو چې پر دا 15 پولینګ سټیشنانو موږ د پیپلز پارټۍ یو کیمپ نه وای یاره ته پر 15 پولینګ سټیشن 6,800 ووټ اخلي پر دا 15 پولینګانو دا خو د نه منلو خبر ده دا دی نسي اخیستی دا ټول ولس ته دا معلومه ده چې دا خلک چې دي دا راوستل دا پر موږ مسلط کړو بلکې مازدیګر لا ډي سي آفیس ټول سیل سو مازدیګر دوی مبارکیانې اخیستې د الکشن ریزلټ نه دی اعلان شوی د خپل مبارکیانې اخیستې دا خو تر لمر سپینه خبره ده نو انشاءالله پښتونخوا نیشنل عوام پارټۍ به په خپل دریځ ولاړه موږ له ولس سره ډېر خوشحاله یو موږ ولس ته آفرین وایو شاباسۍ ورته وایو یقینا هم احسان خان ولس له موږ سره دونه غټ همت وکړي دا واره چې موږ د دې دغه احسان نسو هېرولی او انشاءالله پښتونخوا نیشنل عوامي پارټۍ د خپل سر په سودا به د ولس خدمت کوي که خدای کول ولاړه به وي هغه د ملي شهید پر نقش قدم موږ روان خلک یو موږ یو رقم د بیرو د وام د دې ښکار نه کیږو موږ به خپل سیاست کوو موږ به لګیا اوس بیا کیس ته انشاءالله زموږ صوبایي صدر تللی دی اسلام آباد ته خپل کیس یې جمع کړی دی یقینا هم له موږ سره چې الکشن کمیشن په دې کې څونه ملوثه دی الکشن کمیشن ته شرم پکار د ده دفتر ته دا د ده ملازمت ته دا د ده کابینې ته د ده ټول دغه د شرم مکان دی چې مخامخ په ښکاره ورځ خلک راځي چې هغه ټول 200 ووټه نه اخلي ته راولې نو دا دی پکار ده چې په خپل ګریوان کې وګوري الکشن کمیشن او دا موږ ورته وایو چې دا ستا ضمیر خرڅول دا به ښه کار نه وي دا د ملک د تباهي خواته بیایي دا د ملک یو کډې ته وراچول غواړي دا د ملک ماتول غواړي ته چې زما د ووټ قدر نه کوې بیا به موږ څه کول پکار بیا به موږ اخر څه کوو نو دا موږ وایو چې ډېر شرمېدلی الکشن وی یقینا هم دا الکشن چې وی دا خو پښتونخوا نیشنل عوامي پارټۍ ته نه ده قبول پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ زموږ زړه پارټۍ ده پخوانۍ پارټۍ وه په بنو کې جرګه وسوه جرګه د ملي شهید عثمان لالا پر مزار باندې هلته چې موږ پخواني چرمین وو چې جرګه به کوو بیا د بنو جرګه وسو د بنو د جرګې چې کوم نکات وو په هغه باندې عمل درآمد 3-4 کاله نه ده سوی معنی یو سړی 3-4 کاله پروت وي بیده بیا تا چې د بنو د جرګې چې کوم نکات دي تا عملي کول هغه دپاره خو دا پکار و چې تا په ورن کار شروع کړی وی چې د بنو جرګه وسول هغه بعد به تا خپل لایعمل مخته به ووی نو بیا چې کله د خیبر جرګه وسو اوس موږ خو په خپله دا سوچ و فکر دی چې دا د خیبر د جرګې ناکامول دي چې د وګوره ته دا خپله سیاسي اکټیویټي ده معنا دې ته دغه ساه اخیستل غواړي دا خلک په خپل سیاست کې پیل دي اوس د وړو جرګو دلته جرګه هلته جرګه پر وشو خلک راغواړه لالت دې کې د قوم د غلامۍ څخه خلاصتوب دا لارې نه ده ګوره ته که د قوم غم در سره یي موږ دا خبره ګوره ډیره ښکاره کوو ډیره برملایه کوو که واکم له یو سړي سره د خپل قام او د خپل وطن د خپلې خاورې درد په زړه کې دوک یې په زړه کې نو خو د خیبر جرګې کومه جرګه وسوه په دې کې ملا نیولې ترامې پورې له خانه تر ملکه له هر څوک د پښتانه قام د هر یو شعبې خلک په هغه جرګه کې وو بیا ته څل نه رالي ولې نه رالي به په دې ځان خلاصول ګوره په دې خو سړی نه خلاصېږي چې ما ته خلکو ښکنځا کولې ولالا ښکنځا خو ګوره چې ښکنځا چا درته وکړي منظور درته وکړي پښتونخوا نیشنل عوامي پارټۍ درته وکړي بلې پارټۍ درته وکړي ګوره دا خو تا د کام خبره وه دا خو یو د یوې پارټۍ خبره نه وه دا ګوره موږ ټول پښتانه ته دا وایو چې دا خپل سیاست چمکاول دي خپل سیاسي اکټیویټیان یې کول دي ولې څوک چې تنظیم له لاسه ورکړي پارټۍ له لاسه ورکړي هغه خو نو بیا بل شی ورپاته نه دی بیا به دی دغه وایي چې ورور د پښتانه کام ته زه اوس د بنو د جرګې چې کومې نکتې دي یا هغه د کم لایعمل ده دا پر خلکو دغه کوم موږ دا خبره کوو چې وروره دا ټول پښتانه ته دا وایي چې وروره دا جرګې چې نن په دې ضلع کې جرګه نن په هغه ضلع کې جرګه دا زموږ د کام تقسیمول دي دا زموږ کام نور پر شا بول دي ګوره که ته واقع د کام له غمه مړ منظور پښتون پارلماني سیاست نه کوي خود په کار دا و چې موږ ټولو د منظور پښتون د عوامي نیشنل پارټۍ پښتونخوا نیشنل عوامي پارټۍ دا ټول کام دوسته وطن دوسته پارټیانې که هغه د مذهب په نامه کومې پارټیانې وي چې هره پارټۍ به د هغې د خیبر په جرګې کې نمایندګي وله موږ خو ګوره ټول کام ته دا خبره کوو چې راسئ د خیبر د جرګې چې کومې اعلانیه وله هغه پر مخ بوځو هغه ډېره ضروري ده ګوره غټه جرګه وله په هغه کې شهیدان وسو په هغه جرګه ته یقینا هم د ټول کام سوچ و فکر وی نظر وی اوس به دا څنګه کېږي په خیبر کې دونه غټه جرګه وسوه بس په دا بله ورځ ته راپورته شوې نن په لورلایي کې جرګه بله ورځ په ژوب کې جرګه بله ورځ په چمن کې جرګه ورور په دې شان سر نه سره ورځي راسئ ګوره زموږ کام چې منظمه نه سي یو قوت نه سي
یو موټی نیسي امیلي شهید عثمان الله به وایي چې د پښتانه قام دپاره یو نیشنل ایجنډه پکار. ګوره په جرګه کې څه وایي؟ په جرګه کې دا خبرې کوي، تاسو بیا تقریرونه اورېدلي چې ورور د پښتونخوا ملي پارټۍ څخه ګټل شوي سیټان یو په الکشن کې داندلي وسوه، د 47 نمبر د 47 نمبر په ارم خلک پر موږ مسلط شو. دا اصل دا خلک په دې خبرو کې نه دي صادقان. موږ خلکو ته په هر کم لوړه بالا دا خبره کوو چې په تیر انتخابات چې وسو په هغه کې د دوی ملګري بقاعده له یو سره موږ 4 ووټه وینو. نو ګوره ته په خپله عادي ویلو سړي و ملا صاحب ته ویل چې ملا صاحب غوړي دی، وایي دوی غږ مه لره سړي ته، وایي دوی ورته ویل چې ملا صاحب مار دی، بله وارې ورته ویل دوی دا د ښو ځوانانو کار، ته چې د غوړو ځای راسې بیا غږ مه لره سړي دي. او دلته چې اوس ته کوم لګیا یې ګوره تا ته سیټ درکړي، ته بیا نه اسټبلیشمنټ شته نه عیسی شته نه ایما شته، یو شی نشته چې له تاسې یې واخلي بیا اسټبلیشمنټ هم شته عیسی هم شته ایما هم شته. ګوره دا ډېر غلط مجلس دی. دوی زموږ زاړه ملګري موږ 4 ووټه ورسره ونیول او موږ یې په ثبوت رسوو. موږ هسې خبرې نه کوو، په دې کې ګوايان شته، خلک شته چې له یوې وسلې سره 5 ووټه ونیول شو. تا بیا د خپل ملګري ته کومه سزا ورکړه؟ ته خو د دې خلاف یې. ګورئ سړی د دې خلاف چې په الکشن کې به داندلي نه صفا شاپ انتخابات به موږ تر هر شي له مخه پر صفا انتخاباتو یقین لرو. نو هغه صفا انتخابات ګوره چې له ځان یو شی سړی نه کوي عملي، پر خپل ځان یې نه کوي عملي، نو هغه به بیا بل چاته څنګه ووایي؟ نو موږ دې جرګې ته ګوره دا جرګې چې دي موږ له ټوله کامه څه دا خواست کوو، دا اپیل کوو چې لالا یو روش په بل ځای هم وخوري. د روش مسله نه ده، مسله زموږ د کامې غلامي ده. ګوره تاسو راسئ موږ په یوه نقطه باندې لکه ملي شهید عثمان لالا چې ویل موږ سره منظمه سو، موږ د خیبر د جرګې کومه اعلانیه چې دا پر مخ بوز. تاسو ویل رضا لالا هغه چنار ته چیرې ولاړی په هغه بد حالاتو کې لګیا دي، هغه خپله د جرګې چې کوم نکات دي هغه پر مخ بیا یې کمیټیانې جوړې شوې، د جلو په سطحه جوړې شوې. نو واقعا هغه ډېره غټه جرګه وه، ډېره نماینده جرګه وه د قام د وطن. نو موږ دا وایو چې د خیبر جرګه چې ده ګوره د دې ناکامول دا د ټول پښتانه ناکامول دي. د خیبر جرګې بقاعده شهیدان ورکو، هغه په دې تشدد وسو، خلکو جیلونه یوړو، تکلیفونه یوړو، خوارې یې یوړې. اوس دا به څنګه کېږي چې څنګه دغه جرګه وسوه، د خیبر جرګه وسوه، دا بله ورځ ته وایه موږ د بنو د جرګې چې کومه اعلانیه ده دا عملي کوو، دا به پر مخ بیایي. نو دې جرګې ته پښتونخوا نیشنل پارټۍ زه خپله موږ په دې نظر ګورو چې دا سیاسي کمپین دی، یو قسم سیاسي اکټیویټیانې دي، دا د خپل د قام د مفاداتو جنګ نه دی، دا د ځان جنګ دی. په دا جرګه کې دا خبره کېږي چې معنا دلته الاټمنټ دوی چې دا کومې جرګې روانې کړي چې پلانکې دلته څوک کم پنجابی راغلی د الاټمنټ یې کړی دی، کم پنجابی راغلی د الاټمنټ یې کړی. او لالا موږ خپله په الاټمنټ ښکاري، نو په دغه جرګه کې خلک ناست دي، موږ په دعوه سره دا وایو چې دا خپله دوی الاټمنټونه کړي دي. موږ دا بالکل په ثبوت وایو چې ګوره یو شی چې ته له ځانه نه کې شروع، که زه په خپله یو شی الاټمنټ کوم، ګوره دلته دا کوم خپله مځکه معلومه ده. اوس په دکوی کې خلکو الاټمنټونه نه دي کړي، موږ ته نه دي رامعلوم. ګوره د هر قوم خپل ځای، خپل حدود، خپله منطقه، د یوې ډبرې حساب او د دوی کوم ویش دی دا معلوم دی د قومو تر مابین. ګوره موږ دغه الاټمنټ نه منو، د پنجابیانو د خپل مابین الاټمنټونه هم نه منو. دا به څنګه کېږي؟ وبدلا به راځي هغه به بس وروره د حاجي نورګل یا د واحد یا ستا یا د بل ملګري سرای پر نامه اړوي، بس د ده دپاره صحیح ده، د بل چا دپاره نه ده صحیح. نو دې ته موږ په دې نظر ګورو چې دا خپله سیاسي اکټیویټیانې دي، دا یو شی نشته، دا بیا په ولس کې یو را روان خط دي شوي دي، خپله پارټۍ مضبوطول دي. ولې سیاست چې چا له لاسه ورک، بیانیه چې چا له لاسه ورک، نظریات چې چا له لاسه ورک، نو اوس په هغه بله یوه لار نه ده ورپاته له دې بغیر. موږ دې جرګو ته په دې نظر ګورو. نو موږ دا وایو چې دا د هغې جرګې خلاف ورزي ده، دا د هغې جرګې خرابول دي، دا د هغې جرګې ماتول دي، خو هغه نه ماتېږي. ګوره هغه په دې نه ماتېږي، هغه سیوا ډېره نماینده جرګه وه، هغه د ټول قام جرګه وه. بیا یو قسم پر منظور پښتون باندې ټولو سیاسي پارټیانو، ټول قومي مشرانو، که هغه عالمانو، که هغه د هر شعبې سره تعلق لرونکي خلک، هغه ټول راغلي وو. ډېره غټه جرګه وسوه، ډېره نماینده جرګه وسوه. نو دا جرګه چې دا کومې نکتې وې دا پر مخ وړل غواړي، دا په کار د موږ عملي کړو. ته ګوره دا پرېکړې خو سوی دی. ګوره موږ رضا لالا چې زموږ د پارټۍ سینیر ډیپټي چیرمین دی، رضا محمد رضا، او د دوی چې کومه کمیټۍ وه چې بیا دوی باید چنار ته ولاړو، هلته چې دوی کومې هلې ځلې وکړې، هلته چې کوم تکلیفونه او خوارۍ دوی وکړې، هلته چې څونه ستړې دوی وکړې. یقینا هم هلته ډېر بد حالات وو، دلته یو قسم داسې جنګ شروع و چې اور بلېدی، بیا هم دوی ورلو په هغه مابین کې وګرځېدلو. نو ګوره دا خو به ټولې عملي کېږي. د خیبر د جرګې چې کومې پرېکړې وې دا به موږ پر مخ وړو. دې کې پښتونخوا نیشنل عوامي پارټۍ چې
د سر په سودا ورسره ولاړه ده. موږ چیرمین صاحب هلته ورغلی دی. موږ ټولې پارټیانې په دې متفقه یو چې څه کام دوسته وطن دوسته پارټیانې وي، که بیا نور پارټیانو سره تعلق لرونکي وو، که د وړه وړه قبیلو ملکان وو، سرداران وو، خانان وو، دا ټول د هرې شعبې سره تعلق لرونکي خلک وو. نو هغه د جلو په سطحه کمیټیانې جوړې سوې، هغه جرګې به د هغه پرېکړې سوې، هغه به پر مخ وړو انشاءالله. دا زموږ دغه دی، دا به ځي، دا به ټولې روانې دي، دا ټول شان ستاسو تر مخ. ته ګوره احسان خانه، موږ خو مخکې هم ډېر ښکاره مجلس کړی دی، ډېر ښکاره خبرې هم کړي دي، خو په هغه کې به ځینو خلکو دا ویل چې د دې له محمود خان سره تضاد دی. اعلان کې زموږ له محمود خان سره ذاتي بدي نشته، نه زموږ محمود خان زما د پلار د نیکه مځکه کوزه کړې ده، خو څومره موږ ته ظلم زور راکوي قسم په دې باندې چې موږ 20 کاله یا 10 کاله خلکو 50 کاله په پښتونخوا ملي پارټي کې تیر کو. ګوره اوس دا خلک وایي پښتونخوا ملي پارټي ماته شوه، پښتونخوا ملي پارټي موږ بچاو کړه، موږ ماته کړې نه ده، موږ خپل هغه وطن دوسته کام دوسته کارکنان بچاو کړو چې هغوی ډېرې ستړي وکړي، هغوی ډېرې خوارۍ یوړي، هغوی جیلونه یوړو، خاص په دغه خبرو باندې. ګوره موږ دا وایو چې د اقتدار به څه شی، اوس دا پارلمان کې ستا خبره نه منل کېږي، ته پارلمان بې وسه دی، ستا عدلیه بې وسه ده، ستا چې څه سیستم دی د ملک څه ادارې دي په دې ټوله باندې د اسټبلیشمنټ دا ټیم کوزه ده. ګوره دا خبرې برملاله ملي شهید را دې خواته بیا هېڅ چا نه دي کړي. یو ملي شهید عثمان لالا وي چې دغه د کام او د وطن مینه په زړه کې وه، هغه به کولې. ګوره دا تاسې د اختر مینګل خبره کوي چې ته وایه ګوره اختر مینګل استعفا ورکړه د کام او د وطن دپاره، د بلوچ کام دپاره. موږ زموږ په حکومت کې له 2014 بیا تر 2018 پورې ډېر خلک ګواهیان دي. یقینا هم چې گورنر وایي له کونسلره ته ګورنره دلته موږ وو، دا موږ په ایمان وایو چې دا زموږ افغانان ورونه کډوال دلته به موټر په ډک کوي چې دا ډیورن لاین ته به ورلو کرښې ته، بیا به لکه یو قسم چې هغه خاوره څوک چپه کوي داسې به دا ډمپر یې دغه دی پسې ورواړول، د خواران له کپسونه دورې ور چپه کړو. زموږ دا حکومتي پارټۍ ټوله پر خاموشه له ګورنره ته کونسلره څه غټ غټ وزیران، اعلان کې په هغه ټیم کې محمود خان د نواز شریف مشر وي، بیا پی ډي ایم جوړ شو، د پی ډي ایم نایب صدر وي. نو دا ګوره په دې کې هم د حکومت د چا استعفا نه کوه، اوس یې چیرې ورکوي. ګوره دا د اقتدار جنګ دی. ما په اول سر کې درته وویل ما دا خلکو سیاست دا ګوره د خانشید د لارې سیاست نه دی، یا د خانشید نظریه نه ده، هغه د خانشید سوچ فکر نه دی، دا بس د خپل ځان دپاره د خپل مفاد دپاره دا د دې جنګ روان دی. بل په دې کې خو موږ د قوم یوه خبره هم نه ده لیدلې، دلته خو یوه خبره هم زموږ د کام په معنا نه ده سوې. ګوره دا ټول مجلسونه که تېر حکومت ویل 2014 بیا تر 18 پورې بیا که اوس لګیا دي، خو ما په اول سر کې تا ته وویل ګوره په کار دا د موږ صفا الکشن حمایتیان سو ټولې پارټیانې بیا هلته خپله بیانیه خپل مجلس دا صفا کښېږدو د وخت هغه پارټیانو ته. ګوره موږ دا کولی شو. د نادرا ډېر کوچنی کیس وی، د شناخت کیس موږ د ولس په 2014 تر 2018 پورې نه حل کېدی. نو انور کیسونه د انور زموږ د مرګ زوبلې یا وینه سیتوس و یا کوم دلته د پولیسو واقعیا وس، دا ټول زموږ په حکومت کې وي. موږ دا خبره کوو چې وروره یو شی نسته په دې کې، نه دا خلک د دې دپاره نه دي لګیا. اختر مینګل خو په خپل کام یا په خپل وطن یا په خپله خاوره دپاره استعفا ورکړه. اوس زموږ صاحب خو استعفا نه ورکوي، نه هغه د دې دپاره تللی، هغه بس وایي ماته سیټ راک چې هر څه کېدل هغه دې وسي. هغه د دې دپاره نه ده. اوس عثمان لالا ستاسو تر مخ هغه به ویل په سینټ کې ویله د بنیري دغه یو شعر دی، وایي غټان غټان پیدا دي دوی خو له موره جنتیان پیدا دي، راځئ چې هغو له جنت وګټو څوک چې له موره دوزخیان پیدا دي. موږ خو ګوره د غریبو خلکو خبره کوو، موږ خو د در په در ولس خبره کوو، موږ خو د کام د دا ټوک ټوک ورځې خبر کوو. نو چې تا په 14 سیټان د قومي اسمبلي سیټان بیا ستا خپل حکومت چې په هغه کې تا کام ته یوه ګټه نه راوړه، اوس یې هم نشي راوړی دا خلک، او بلکې دوی سره نسته شی نسته، دوی بیچارهګان څه وکړي. اوس بس دغه یوه نکته یې د هغه اوس جرګې دي د کام بس په جرګو را روان سوی دی، دلته جرګه هلته جرګه، په دې باندې زموږ د کام مسلې نه حل کېږي. دا مسلې چې دي د خیبر جرګه دا بیا حل کوي، د هغه چې کومې پرېکړې وي دا به پر مخ وړو، او د پارلمان په معنا داسې خلک به دا زموږ د کام مسلې پر مخ وړي، لکه ملي شهید عثمان لالا چې له کام او له وطن سره یې مینه وه، یقینا هم دا پر خاوره شهید شوی، دا پر وطن شهید شوی،